أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الفاتحة مکی صورت راجع قول مطابق بائی صورتون سرا تا قید لگی دلی مکیتن بعض سر لگی دلی مدنیہ. مکیہ معنی مکہ کے نازل شوه، مدنیہ معنی مدینہ کے نازل شوه. سورة فاتحہ راجع قول علماء مکی صورت تے. پس د سورة المدثر نا نازل شوه. دا عبداللہ ابن عباس، قتادہ ابو العالیہ رحمهم اللہ قول لے. اور بترتیب د نزول کی څلورم صورت تے. اول صورت علق بے، صورت قلم بے، مزمل بے، مدثر. نو پنځم صورت پسې صورت فاتحه ده. دویم قول د مفسرینو هغه دا دی چې دا صورت مدنی دی، مدینه کې نازل شوی. او دا قول د ابو هریره نه رضی الله عنه نه، مجاهد نه، عطاء ابن يسار او زهري نه رحمهم الله د دې نه نقل لري. دریم قول هغه دا دی چې دا صورت دو ځل نازل شوی. یو ځل مکه کې نازل شوی، بیا دوباره مدینه کې نازل شوی. او د درې وانو قولونو کې اولنی قول راجح دی. وجد رجحان دا دا چې دا مکی صورت ته اللہ تعالی صورت حجر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایلی دی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے نبی تا تمون درکڑی دی سبعا و آیاتنا من المثانی جی بار بار لستلے کی، او القرآن العظیم. سورة حجر مکی دے اتفاق دو علماء. او بداغ سورت کی اللہ نبی توی جی تا تماد دین مخ کی سبع من المثانی والقرآن العظیم در کڑے. او قرآن عظیم تفسیر حدیث دا ابی سعید ابن المعلا کی راغلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی وإذا سورة فاتحة كما دا السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وإذا غو آیاتونه دی چې الله دې امت د پاره مستثنا کړو. او دا قرآن عظیم دی اوتیته. سورة حجر مکی صورت تے اجماع د علماء. دویم وجہ افضلیت او د رجحان چې دا مکی صورت تے هغه دا
چې فاتحه رکن دی په مانځه کې د راجح قول مطابق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب چا چې فاتحه ونه لوستله د هغه لمونځ کېږي نه. او مونځ په مکه کې مشروع شوی مخکې د هجرت نه، نو دا مونځ دی وي او فاتحه دې پکې نه وه او نازله شوې نه وه، نو دې وجې نه دا قول راجح نه دی. راجح هم دا ده چې دا مکي صورت دی، مکه کې نازل شوی. ابواللیث سمرقندي د هغه نه یو بل قول نقل دی څلورم، هغه وایي نزل ان نصفها نزل بمکه، سورة فاتحه نیم مکه کې نازل شوی، نیم سورت مدینه کې نازل شوی. امام قرطبي ته دا قول نقل کړی، خو دا قول په انتهایی کمزوری دی، غریب جدا دی. لکه دا د قول دی، بل چا اوسه موافقت په دې باندې نه دی کړی. هغه مکی صورت چاته وي، مدنی صورت کم صورت ته وي؟ په مکی او مدنی صورت معلومولو کې درې اصطلاحات دي د علماو چې موږ به څنګه معلومو چې دا صورت مکی ده یا دا صورت مدنی ده. نو یو قول او اصطلاح د علماو دا ده چې المکی ما نزل بمکه ولو بعد الهجره، مکی هغه صورت ته ویل کېږي چې په مکه کې نازل شوی اگر که رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت ولې نه کړی، خو د هجرت نه بعد هم که مکې ته تللی دی او هلته په نبي صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، بس هغې ته مکي وایي. او مدنی هغه ته ویل کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې او سورت ته نازل شوی. دی علماو په دې تقسیم کې لحاظ د مکان النزول کړی، هجرت او عدم هجرت ته نه دي کتلي، بلکې مکان النزول چې مکه کې نازل دی. اذا جاء نصر الله والفتح یا مکه کې باید سورتونه بعضی آیتونه نازل دي، اليوم اکملت لکم دینکم عرفات کې نازل دي، دې ته دې مکی وي اگر که د هجرت نه بعد دي. او په مدینه کې چې کوم نازل دي نو هغې ته مدني وایي. لیکن د دې علماء په اصطلاح باندې اعتراض دا دی چې ګوره تعریب په هغه معتبري چې کوم ضابط وي حاصر وي د پاره د خپل افرادو، نو دې تعریب نه هغه آیاتونه سورتونه ته خارج دي چې نه په مکه کې نازل دي نه په مدینه کې نازل دي. هغه ته مکی ویلی شو، نو ته مدني ویلی شو. ولې په دې تعریب کې مکی هغې ته وایي چې په مکه کې نازل دي او مدني هغې ته وایي چې په مدینه کې نازل دي، او دا نه په مکه کې نازل دي نه په مدینه کې نازل دي، نو دې له به کوم نوم ورکوو؟ دا تعریب جامع خپل افرادو حاصر نشو. مثال په طور سورت توبه اکثر آیاتونه په سفر کې نازل شوي دي. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك،
دا آیاتونه اکثر په تبوک کې نازل دي تبوک نه مکه ده نه مدینه ده نو دی آیاتونه به اوس په چا کې داخلو یا سورة زخرف کې الله فرمایي واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة دا بیت المقدس کې نازل شوی دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلۃ الاسراء کې هلته تللی و نو دا آیات په بیت المقدس کې نازل دی نو اوس به دا نه مکی دی نه مدني دی نو دغسې آیاتونه بیا ته څه شولو بیا ته خارج شو دویم تعریف علماء داسې کړی چې مکی هغې ته ویلی کېږي چې په هغې کې خطاب مکې والاو ته او مدني هغې ته ویلی کېږي چې په کې خطاب مدني والا ته دې وجې نه کوم علما چې دا قول کړی چې ما صدر فی القرآن بلفظ یا ایها الناس فهو مکی د کم آیات یا د کم صورت په سر کې چې یا ایها الناس راغلی دا به مکی او ما صدر فی بلفظ یا ایها الذین آمنوا کم آیات یا د کم صورت په سر کې یا ایها الذین آمنوا راغلی دا به مدني وی وجه دا ده چې مکی والا باندې کفر غالب و هغې ته په یا ایها الذین څه خطاب نه دی شوی په یا ایها الناس عام خطاب ورته شوی دا علامه ده چې دا مکی دی که مؤمنان وی یا ایها الذین آمنوا به ورته ویلی او په مدینه کې مؤمنانو نو د دې وجې نه خطاب هغې ته په یا ایها الذین آمنوا څه شوی او بعضی علماء په کې دام قول کړی لکه د یا ایها الناس پرنګ یا بني آدم لفظ راغلی یا بني آدم نو دا به مکی ځکه دی کې خطاب د عام انسانانو ته مکی والا کې ایمان نو کفر په غالب و نو ځکه ورته خطاب په یا بني آدم سو شو نو د دې قول هم دقه مطلب دی د دواړو قولونو مطلب باندې پوه شوئ معنی کم آیات یا په کم صورت کې خطاب مکی والا ته نو دا به مکی او چې کم کې خطاب مدني والا ته او مدني و د هغې دپاره بیا د مثال وښودو یا بني آدم یا ایها الناسو چې دا پکې راشي دا به مکی دغشان ابو عبیده په فضائل القرآن کې د میمون ابن مهران نه دا قول نقل کړی میمون ابن مهران دا وی ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي أو وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني أو يا أيها الذين آمنوا فكيونوا ذا مدني ده اب دې تقسیم کې دی لحاظ د مخاطبینو کړه لیکن په دې باندې اعتراض ده یو اعتراض هغه ده چې دا تعریف ضابط او حاصر نه ده ځکه په قرآن کې ډېر داسې آیاتونه دي سورتونه دي آیاتونه دي چې پای کې خطاب په یا ایها الناس یا په یا ایها الذین آمنوا سره دی شوی بلکې په یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین سورة احزاب په سر کې یا ایها النبی ده
نو دا به اوس په مکی کې حساب وکړو په مدینه کې به حساب وکړو. یا سورۃ منافقون په سر کې نبی ته خطاب دی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اذا جاءك خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته. اوس ودا سورۃ په مکی کې حساب او په مدینه کې به حساب حاصر د خپل افراد نشو. دویمه همدا تقسیم چې کوم دی په هر ځای باندې فټ نه دی غیر مترد دی معنی پټ نه دی. ډېر داسې آیاتونه شته چې د هغې په سر کې یا ایها الناس راغلی دی او حال دا دی چې هغه مدیني دي. دغه شان یا ایها الذین آمنوا راغلی دی او هغه مکی دي لکه سورۃ النساء والا. سورۃ النساء مدنی سورت ته په اتفاق د علماء او په سر کې یا ایها الناس اعبدوا راغلی یا ایها الناس اتقوا ربکم. یا دی سورۃ بقره کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. او سره دینا چې دا مکی سورتونه دي په اتفاق دا مدنی سورتونه دي په اتفاق د علماء. وګوره ستاسو قاعده څه نه شوه منطبقه په ټولو افرادو نه شوه که نه. بعضې افراد ترې څه شولو خارج شو. یا سورت حج کې الله یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ویلی او دا اکثر علماء قول دا دی چې سورت حج مکی سورت ته اگر کا کې اختلاف دی او دا اکثر قول دا دی چې دا مکی دی او یا ایها الذین آمنوا پکې راغلی. دی وجه نه دا قول او فرق د مکی او د مدینی په منځ کې صحیح نه شو. درېیمه اصطلاح چې هغه راجحه ده او په هغې باندې اعتراض هم نشته جامع او حاصر دی د پاره د خپل افرادو او هغه فرق مشهور دی. مکی صورت هغې ته ویلی کېږي ما نزل قبل هجرته صلی الله علیه وسلم الى المدینه چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت نو کړی د هغې نه مخکې چې څونه آیاتونه او سورتونه نبی ته نازل دي هغې ته به موږ مکي وایو. وان کان نزوله بغیر مکه اگر که د هجرت نه مخکې رسول الله په مکه کې نه و خو چون کې د هجرت نه مخکې دي هغې ته مکي وایي. لکه واسأل من ارسلنا قبلک من رسولنا بیت المقدس کې نازل شو خو چون کې د هجرت نه مخکې دي بس مکی دي. او چې د هجرت نه بعد نازل شوي دي هغې ته هم مدني وایو اگر که مدینه نه. هبه دې تقسیم کې لحاظ د زمانې د نزول شوی او دا تقسیم صحیح دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آیاتونه په عرفات کې نازل شوي په حجة الوداع کې خو دې ته موږ مدني وایو اگر که نازل په عرفات کې ځکه د هجرت نه بعد نازل دي. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا آیات د سورۃ النساء دې ته موږ مدني وایو. سره دې نه چې دا په مکه کې په کعبه کې دننه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کعبې چابیانې ورسره وې
علي ته ویل چې دا چابي موږ لراکه الله د آیات نازل کو چې نه چا سوسه پورې دا چابي وا واپس یې غي ته ورکا نو ګوره په مکه کې په کعبه کې دنه د آیات نازل دی خو دې ته موږ مدني وایو ځکه نازل شوی دی پس د هجرت نه او نور سورتونه چې واله تبوک والا یا سورت انفال بدر کې نازل شوه سورہ توبه اکثر په تبوک کې نازل شوه او دې ته موږ مدني وایو ځکه په مدینه کې نازل شوه او واسأل من ارسلنا قبلك په بیت المقدس کې نازل دی خو موږ ته مکی وایو ځکه چې هجرت نه مخکې نازل دی دا قول راجح دی حاصرم شو د پاره د خپل افرادو او په ټولو باندې تطبیق شو هم به دې کې فائدت څه ده چې موږ دا معلومو چې دا آیات مکی دي که مدني دي د دې د معلومولو څه فائدہ ده نو د دې د معلومولو فائدې هغه دا دي تمیز الناسخ من المنسوخ په دې سره موږ ناسخ منسوخ معلومو مثلا دو آیاتونه د قرآن په ظاهر کې متعارض رال په یو موضوع کې په یو کې هغه عمل ته جایز ویل دی په بل کې هغه عمل ته ناروا ویل دی نو اوس په دې ټیم کې به موږ معلومه وو چې کوم مکی دي نو موږ به وایو دا منسوخ دي کوم آیاتونه چې مدني دي نو موږ وایو دا ناسخ دي دا وروسته حکم ناسخ دی د پاره د مخکې حکم دویمه فائدہ هغه د الثقة بهذا القرآن په دې قرآن باندې اعتماد دی چې دا قرآن موږ ته را رسېدلی دی د نبي صلی الله علیه وسلم نه بالکل محفوظ ہے د تغییر او د تحریف نه اس تغییر تحریف پکې نه راغله تر دې پورې موږ ته دا معلوم دي چې دا مکی صورت ته دا مکی آیات ته دا مدنی صورت ته مدنی آیات ته دې د وجنه علماء د دې مکی او د مدنی معلومولو ډېر اهتمام کړی دغه سي اهتمام یې موږ ته په کتابونو په تفسیرونو کې کړی چې دا د شپې نازل دی دا د ورځې نازل دی دا پلانکي ځای کې نازل دی دا په اوړي کې دی دا په ژمي کې دی دا اهتمام یې کړی د پاره د اعتماد په دې کتاب چې دا د الله کتاب حق کتاب دی موږ ته په حق را رسېدلی تحریف او تغییر پکې نه راغلی هم په دې آیاتونو کې بعضې داسې آیاتونه یي چې مثلا یو صورت به مدني او په هغې کې به آیات مکی یا علی العکس صورت به مدنی آیاتونه پکې مکی لکه مثلا سورة الانعام د دې متعلق عام مفسرین دا قول کړی دی چې سورة انعام په یو ځل په مکه کې نازل شوی او اویا زره ملائکو سره غلي لیکن په دقه سورة انعام کې یو آیات ته وما قدر الله
حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. یو نوی نمبر آیت ده. دی خلقو د الله صفت په صحیح معنا باندې نه ده کړی، نه الله په صحیح معنا پیژندل. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. واذا نازل شوی دی د مالک ابن سیب او د کعب ابن اشرف په باره کې. ولې د مالک ابن سیب سره وایي د نبي صلی الله علیه وسلم پاس راغی، دا ډېر چاق و، د بېغمۍ نه چاق شوی و. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګوره زه تاله قسم در کوم په هغه الله چې تورات په موسی علیه السلام نازل کړی. په تورات کې دا نشته ان الله لا یبغض الحبر السمین. د بېغمۍ نه چاق مولا د الله بدي شي. ایسته د انکار وکړو ما انزل الله علی بشر من شیء. تورات د انکار وکړو. الله د آیاتونه د هغه په باره کې نازل کړل. وګوره مالک ابن سیف مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوی هجرت نه بعد، او دا آیاتونه مکی صورت کې دي. یا مثال په طور دقه صورت انعام کې دي هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات. وإذا نازل شوی د ثابت ابن قیس ابن شماس الانصاری په باره کې، او څوک وی نازل دی د معاذ ابن جبل په باره کې. یا مثلا تاسو چې کله تفسیر ګوره، یو تفسیر نو د یو صورت متعلق بلی کی دا مخکې جنات معروشات یو سل 41 نمبر آیات ته. نو صورت بارہ کی بلی کی جدا آیات کلها مکیہ کلها مدنیہ. کله وی چرا بدی صورت کی دا آیاتونه مکی دی مگر 15 آیات شپږ آیات 2 آیات دا پکې مدنی دي یا علی العکس. د دې سبب اصل کې دا ده ګوره دا ترتیب د آیاتونو دا توقیفی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویلي چې دا آیات په پلان کې ذکر کیږي، دا آیات په پلان کې ذکر کیږي. ترتیب د آیاتونو کې څلور قول دي. د سورت کې ترتیب السور فاتحه بقره انعام دا توقیفی دي کې اجتهادي دي، څلور قول دي. لیکن ترتیب د آیاتونو توقیفی ده، راجح قول مطابق. نو ټیک ده د آیاتونه اصل کې نازل شوي دي په مدینه کې، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویلي چې دا د پلان کې آیات سره مناسب دی، مکی صورت سره الته کېدی. نو اصل کې نازل شوی په مدینه کې، خو په امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکی صورت کې خستلی شوی دی. او یا دا محمول دی په تکرار النزول. بعضی آیاتونه دي چې هغه دو ځل نازل شوي دي. یو ځل مکه کې نازل شوی دی په باره د کفارو د مکه کې، او دویم ځل به په مدینه کې نازل شوی. نو ټیک ده وما قدر الله حق قدره. اول ځل نازل شو په مکه کې، مراد ته کافرانو چې دې کافرانو رب سینه دې پیژندل. اول ته ان شاء الله دوه معنی وکړو. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى. او به دوباره مالک ابن سیب مبارک الله څوکړو، دوباره پیغمبر ته دا آیاتونه نازل کړو
چې ګوره دا مکه کسان دي لکه څنګه چې کافران د مکی دي د قصدیم دي. دې ته تکرار د نزول وای. کله کله هم دقه سکیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسلې ته پوه شوی. نبی صلی الله علیه وسلم اسات جواب نه ورکړي، آیاتونه نازل شوي دي، به ته پوه شوی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم غلی شوی دی چې حکم هغه دی که نه دی. دوباره هغه آیاتونه بیا نازل شوي دي. نو دې ته ویل کېږي هغه تکرار د نزول. نو دغسې آیاتونه نزول مکررې دوه ځلې. هم بیا علامه به څه وي چې د هغې په وجه د یو آیات کې یا په یو صورت کې اختلاف راشي چې دا مکی دی که دا مدني دی. نو موږ سره به دلایل او قرائن سوي چې د هغې په وجه موږ یو قول له ترجیح ورکو. نو علماو د هغې دپاره قرائن او علامات ښودلي چې هغه علامات دلالت کوي په دې چې دا صورت مکی دی یا دا مدني دی. نو موږ به هم هغه علامات ذهن کې پراته وي او د هغې د وجې نه بیا ترجیح ورکوو په وخت اختلاف کې. یو علامه علما دا وایي هر صورت چې پای کې لفظ د کلا راغی، کل صورت فيها لفظ کلا فهي مکیه. لفظ د کلا چې راغی نو دا صورت به مکی. دا علامه ده د دې چې دا صورت مکی دی. بیا دا لفظ د کلا په قرآن کې 33 کرته ذکر شوی 15 سورتونو کې او نسبی اخیر نه رستو په اول 15 پارو کې دا نشته، رستنو 15 پارو کې ده. هبه عمانی صاحب هغه حکمت بیان کړی چې په اول کې نشته په اخر کې ده. وحکمت ذلك أن نصف القرآن الأخير نزل أكثره بمكة. وإذا القرآن أخرني إساء أكثر بمكة كي نازل شوي وأكثرها جبابرة او په مکه کې اکثر کبرجن خلق دی رو. نو فتکررت فی علی وجه التهدید. دا کلا پکې مکرر راغلی دی په سبیلې د دمکۍ والتعنیف لهم. همدارنګې هغوی ته زجر د پاره والانکار علیهم په خلاف د نسب اول. نسب اول کې مدینه کې یهود او نصارا او کمزوري خلکو ضعیف. دې وجه نه هغې ته دا کله لفظ نه استعمال شوی. دویمه علامه علما دا وایي هر صورت چې پای کې قصص الانبیاء ذکر شوي دي او د مخکینو امتونو حالات پکې بیان شوي دي. كل سورة فيها قصص الانبیاء والامم السابقه فهي مکیه. ها سورة بقره مستثنا ده، په دې کې هم د مخکینو واقعات بیان شوي دي، خدات مستثنا. او كل سورة فيها اذن بالجهاد. هر صورت کی چې پای کې امر په جهاد وکي او بیان لاحکام الجهاد او یاد جهاد احکام پکې بیان شوي. نو دا صورت بیا مدنی ده. دغه شان كل سورة فيها الحدود والفرائض. کم صورت کې چې حدود ذکر شوي، فرائض پکې ذکر شوي، نو دا صورت هم به مدنی ده. دا مدنی هم مضمونی فرق دا ده چې کم صورت کې چې ترکیز په عقیده باندې وو
توحید عقیده پکې ذکر شوی و، د رسالت متعلق خبرې پکې وي، صدق د قرآن، د آخرت متعلق موضوعګانې پکې دا وي، او د مشرکانو څخه باس مباحثې وي. نو دا صورت به مکی. او کم صورت چې پای کې احکام اصلاح د معاشره و منافقانو صفات پکې ذکر شوي، اهل کتاب سره باس مباحثه پکې و، یا پکې احکام ذکر شوي د جهاد. نو دا صورت به مدني، د مضمون په اعتبار سره دا صورت به مدني، داغه مضمونی فرق شو. ها سورۃ فاتحه مکی صورت ته په اتفاق د علماء باندې و آیات دي، ځکه قرآن کې تسبع المثانی ویل شوی دی، او امام قرطبی د علماء اجماع ذکر کړي، اجمعت الامه على ان فاتحه الكتاب 7 آیات. وإذا طول امت علماء اجماع ده پدې چې فاتحه و آیات ده. الا ما روي عن حسين الجعفي، ده حسين الجعفي نه يقول نقل چې هغه فاتحه کې نشپک آیات ده، انها 6. دا قول شاذ ده، مخالف ده قرآن سره. هو الا ما روي عن عمرو بن عبيد، او دا عمرو بن عبيد نه روایت شوی، هغه ایاک نعبد مستقل آیات ویله. نو بیا د هغه د قول مطابق سورۃ فاتحه آیاتونه شو، او دا قول هم شاذ دی. ولی الله وی ولقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم. نو دا دواړه قولونه د آیات نه خلاف دي. دویم د ټول علماء اجماع ده په دې چې سورۃ فاتحه د قرآن حصہ ده، جز ده د قرآن، حصہ ده د قرآن. اوس که څوک د اعتراض وکړي چې ګور عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خو ځان سره سورۃ فاتحه په قرآن کې نه ولیکلې، صحابه ځان له خپل ترتیب باندې قرآنونه لیکلي. علی رضی الله خپل قرآن لیکلی او مکی سورتونو په ترتیب د نزول، اول مکی سورتونو په نزول کې بیا ورپسې مدني چې څنګه نزول. عبد الله بن مسعود هم ځان خپل مصحف لیکلی، خو د هغه په مصحف کې فاتحه نه وه. نو ګوره که دا د جز د قرآن وی نو په کار دا دی چې سورت فاتحه پکې لیکلی وی. هم د هغه په قرآن کې قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس هم نه لیکل شوی. د هغې نه جواب دا دی ابراهیم نخعی نه قول نقل لے ابن لمباری سے ابو بکر ابن لمباری هغه د ابراهیم نخعی نه قول نقل کړي چې قیل لعبد الله بن مسعود لمن لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك. عبد الله بن مسعود ته ویلې شو چې ته سورۃ فاتحه د قرآن کې ولې نه ده لیکلې؟ ویا غرات ویل لو كتبتها لكتبتها مع كل سوره،
کما فاتحه په قرآن کې لیکلې به په کار دی د هر صورت سره فاتحه لیکلې لکه ګوره هر رکعت چې کوم دی کنه هغه چې تکله شروع کړي نو په سر کې به فاتحه وي به وسبل صورت وي کنه او دغه څه ما به څه کوله هر صورت سره فاتحه مستقله لیکله نو د دې د وجه نه ما اختصار نه کار غسته د هغې په اسقاط او بل ثقة بحفظ المسلمين لها زما د مسلمانانو باندې اعتماد دی چې هغې ته پته ده چې فاتحه دا د قرآن جز دی که زه نه لیکم د هغې په ذهن کې څه شکوک او شبهات نه واقع کېږي همدا وجه ده چې د قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس هم نه دی لیکلی نو بعضې کسان چې په دې حکمتونو باندې نه پوهېږي نو هغې په حدیثونه اعتراض کوي زه بخاري څنګه ومانم او په بخاري کې لیکلي چې عبدالله بن مسعود د قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس ته انکار کړی مونږ وایو امام بخاري داسې نه دی چې انکار یې کړی ولته ځان پوي که هغه عبدالله بن مسعود لیکلی نه ده ولې نه ده لیکلې هغه ته پته ده چې قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس عام مسلمان استعمالوي ورته معلومه ده نو ډېر د شهرت د وجې نه یو شی خلک پرېږدي لیکي نه بیا د اووه آیاتونه دي اجماع د علماو خو لیکن په دې بسم الله کې اختلاف دی چې آیا دا د فاتحې نه جز دی که نه دی هغه وروستو انشاءالله بیانو او هغه اختلاف په بنا باندې بیا هغه وقفونو کې د دې فرق راځي که نه د سورة فاتحه فضائل نو فضائلو کې امام بخاری حدیث راوړی دی د ابي سعید ابن المعلى امام منځ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه کې زه راوغوښتلم زه رسول الله ته رانلم تر دې چې مونځ مې وکړو بیا ورته رالم ما ته ویل الم یقل الله استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم بیا راته ویل لو علمنك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد زبتا ته غټ صورت په قرآن کې درخې مکه د وتلو د جمعات نه وای کله چې موږ اراده و چې جمعات نه وضو ما وتل یا رسول الله تا خو ما ته ویلو لاعلمنك سوره زبتا ته صورت درخې د قرآن وراته ویل الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته همدغه ده نګوره دې صورت کې اعظم سوره ته ویل شو دې حدیث کې اعظم سوره ویل شو دویم د ابی ابن کعب روایت ته امام ترمذی دارمی راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل القرآن الله په تورات کې نه په انجیل کې نه په زبور کې نه په فرقان کې داسې یو صورت نه دی نازل کړی مثل القرآن د فاتحې په شان وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته او هي مقسومه الله دا تقسیم دې زما او د بنده په منځ کې هدا دې په فضایلو کې علما وایي یو فضیلت کثرت اسمائها
ډیرواله د نمونو ځکه کثرت د اسماء دالة على شرف المسمى دا دلالت کوي په شرف المسمى باندې تدیو تن په بارک کې جواد سخی عالم فاضل نو خدا دلالت کوي دا په کمال باندې کنه دا ټول په کشته ځکه دا دونه صفات دي پکې کثرت د اسماء او دلالت کوي په شرف د مسمى او جو ور حقیقتا پکې هغه پروتي او که حقیقتا نه یو نمونه لګدي شیخ القرآن نمونه لګدي او شیخ القرآن نه شیخ الحدیث نمونه لګدي لفظي معنا مو لبیان ورزي دا کمال خو نه ده کنه نه چې حقیقتا پکې څه وي هغه پکې موجودي هم سیوطی سے الاتقان کې هغه کله یو صورت به داغي بس صرف یو نومي او دا قسم صورتونه ډېر دي قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير دا قسم صورتونه چې صرف یو نومي راغله ده دا ډېر دي او قد يكون لها اسمان کله به یو صورت داغي به دوه نومونه فاكثر من ذلك او فاكثر یا د یو د دوه بډيري نو په دغه صورتونو کې چې ډیر نمونه دا غي په آثارو کې او په احادیثو کې راغلي سورۃ فاتحه ده او ماته تقریبا څه د پاسه شل نمونه معلوم کړي دي په احادیثو کې هغه ځین کې دا کینوي د سورتونو دا نمونه توقیفي دي توقیفي معنا دا ده من به ځان نو لنګدو بلکې دا په احادیثو کې نقل شوی یا د صحابو نه به نقل شوی نو د سورۃ فاتحه تقریبا د شلو نه زیات نمونه دي چې په نمونه کې مشهور نوم فاتحه الكتاب ده او دویم فاتحة القرآن فاتحة الكتاب فاتحة القرآن ديت فاتحة الكتاب او فاتحة القرآن تذكروا يفتح بها في المصاحف د قرآنونو لیکل چې شوي نو اول سر کې سورة فاتحه راغله دارنګ تعلیم چې ورکه تعلیم نو تعلیم کې ابتدا کې خلق فاتحه ما شومان تخي منځ کې چې قرات سره شروع کین اول د فاتحین وي نو ځکه ته فاتحه الكتاب فاتحه القرآن متوي همدارنګ د دې نوم ده القرآن العظیم قرآن عظیم تذکر وای چې دا مشتمل له په غټو مقاصدو لکه رسوي القرآن کې وجه وایو چې ورته فاتحه په نسبت د ټول قرآن د سیده لکه د خطبه یا د مقدمه د کتاب او باقی سورتونه د قرآن د شرح او وضاحت او قاعده دا ده سونه چې مصنف قابلیت او علمیت په غیری نو هغه به د خپل کتاب مقاصد په مقدمه کې په اعلی طریقې سره خلاصې ذکر کوي نو دا د الله کتاب دی نو دی وجه د ټول قرآن خلاصې په مختصر طریقې سره په سورۃ فاتحه کې جمع کړي نو د دې د وجه نه وتویل کېږي القرآن العظیم نور نمونه هم دي سورۃ واقعه متوي او السبع المثاني متوي
لکه اوه آیاتونه دي لکه ورته 7 وایي. همدارنګې سورة الکنز، سورة الکافیه، کافیه ته ځکه وایي دا په مانځه کې کافي ده د نورو په ځای. که صرف دا دې ولوستلو نور قرآن دې هم نه لوستلو نو د جمهور علماو په نسبت باندې فرضیت دې څه کېږي ادا کېږي. ولیکن که ټول قرآن وي او فاتحه دې ونه لوستله نو هغه د دې په ځای نه کافي کېږي، نو ځکه ورته سورة الکافیه وایي. سورة الاساس هم ورته وایي، اساس ځکه دا د ټول قرآن دپاره بنیاد دی. نو دارنګې سورة الحمد، سورة الشکر، رقیہ، شفا، شافیہ، سورة الصلاة ځکه منځ صحت په دې موقوف دی. سورة الدعاء ځکه دا مشتمل ده په دعا، اهدنا الصراط المستقیم دعا پکې ذکر ده. سورة المناجات هم ورته وایي ځکه په دې کې بنده مناجات کوي د الله سره په ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورة التفویض هم ورته وایي ځکه دا مشتمل دی په خپل ځان سپارلو الله ته، ایاک نعبد و ایاک نستعین. په دې ټولو نومونو کې مشهور نمونه ام الكتاب ام القرآن ده. ابن سیرین نے قول کراہت نقل ہے. ابن سیرین وی سورة فاتحی تا ام الكتاب ویل وی مکروه دی. همدارنگی حسن بصری نے قول نقل ہے چې ام القرآن ویل سورة فاتحی ته مکروه دی. وی وجه دا دا ام الكتاب لوح محفوظ دی. الله وی وعنده ام الكتاب او انه فی ام الكتاب. همه دی که حدیث هم راغله ده خو سره ثابت نه ده چې رسول الله سمی لا یقولن احدکم ويوتن دي نوي ام الكتاب وليقل فاتحة الكتاب. وديتا دي ام الكتاب نوي فاتحة الكتاب دي توي. خود دي حديث سر وجود بسي احاديثو كشتا دينا. او اذا ابن زريس راوڑا ده ابن زريس ده ابن سيرين وخبره په ګډه شو ابن سیرین نے است رسول الله ته مرفوع کړو کې نه سي احادیثو کې د سورۃ فاتحه تسمیه په ام الكتاب او په ام القرآن باندې راغله. نو دیو جن دا تسمیه جائز ده او مشهور هم ده. همه د علماء اختلاف ده په دې کې چې دې ته ام الكتاب ولې وایي یا ام القرآن ته ولې وایي. نو یو قول ابو عبیده کړي په مجاز کې او امام بخاری ته په جزم سره نقل کړه صحیح البخاری کې چې یبدأ بکتابتها فی المصاحف ویدیتا ام الكتاب تزکوی یا ام القرآن تزکوی چې د قرآن په سر کې فاتحه اول لیکل کېږي وبقراءتها في الصلاة قبل السورة او د سورت شروع کېدو نه مخکې فاتحه لوستل کېږي نو ځکه ورته ام وایي.
بیا په امام بخاری باندې اعتراض دا دی چې دا کومه وجه تا ذکر کړې ده دا د فاتحة الكتاب سره مناسب ده ټیک ده فاتحة الكتاب سره مناسب ده الكتاب او القرآن د پاره دا وجه صحیح نه ده فاتحة الكتاب وجه کوایو چې د قرآن په سر کې لیکل کېږي ټیک ده لیکن کتاب او القرآن د پاره دا وجه ویل دا صحیح نه ده ځکه مرجع ته وي ابتدا ته خو نه وي نو بیا د هغې جواب هغه دا دی چې دا بالنظر الى ان الامه مبتدا الولد وی دا قول په دې بنا باندې کړه چې څنګه مور مبدا د ولد د پاره ده بچه د کم ځای ابتدا ده مبدا مور ده کنه نو دقه فاتحه مبدا ده نو دی وجه نه دا وجه ویله دویمه وجه ماوردي صاحب ذکر کړي چې ګوره دې ته ذکوي لتقدمها وتأخر ما سواها دا سورة فاتحه د ټول سورتونو مخکې ده نو ځکه ته الکتاب وي او القرآن ته وي او دا نور سورتونه ترې وروستو دي ولأنها أمته ځکه دا د ټولو سورتونو مخکې شوې ده امامتي ورته کوي معنی تقدمت ورته مخکې شوې ده هغه جنډه چې به جنگ کې کسانو ځان سوړله نو هغې جنگ جنډې ته به ویلو ځکه به مخکې وه نور لښکر والا به ورپسې وروستو روان وو درېیمه وجه علماو دا ذکر کړی چې دې صورت ته القرآن او الکتاب ته دې وجې نه وایي چې ویلې کېږي اصل ته شی معنی اصله او دا صورت هم د ټولو اغراضو د قرآن باندې مشتمل دی او پای کې چې کوم حکمتونه دي په هغې کې موجود دي دې وجې نه ورته ویلې کېږي دې وجې نه علماء وایي لکه رازي صاحب وایي شی اصله اصل ته وایي او راشه مقصود د قرآن د ټول قرآن مقصود تقریر امور اربعه څلور خبرې ثابتولې غرض ده یو د الالهیات الهیات الله تعارف دویم المعاد اثبات د آخرت دریم نبوات د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او د انبیاء او رسالت ثابت دی او اثبات القضاء والقدر لله تعالى او قضاء او تقدیر به د الله د پاره ثابت دی دا مقاصد دي د ټول قرآن او دا څلور واړه مقاصد په دې سورۃ فاتحه کې ذکر شوي دي الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم يدل على الالهيات دا دلالت په الهیات باندې کوي مالک یوم الدین يدل على المعاد دا دلالت په معاد باندې کوي إياك نعبد وإياك نستعين يدل على نفي الجبر والقدر دلالت کوي په نفي د جبر چې انسان مجبور نه دی محض
او قدر چې الله هر شی په تقدیر کې لیکل او على اثبات ان الكل بقضاء الله وقدره او دا ثابتي چې هر شی کې دا د الله په قضا او په قدر باندې کې او دا قول چې هدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم قدام دلالت کی علی اثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات نګوره چې ویلوی غټ مقاصد د قران دا څلورو او دا صورت په دې څلورو خبرو مشتمل ده نو د دې وجه نه دې صورت ته القرآن ویل شو او دې صورت ته الكتاب ویل شو دویمه وجه دا ده چې ګوره دا صورت را لګېدلې ده په دې کې ذکر شوی دی هاتان کلمتان تو کلمې دي په دې کې دسی وای فاتحه مرجع الكتب وخلاصه القرآن حسن بصری نے قول نقل لے ان الله اودع علوم الكتاب الصالفه في القرآن د مخکینو کتابونو علوم په قرآن کې دي او به علوم د قرآن اجمالا په سورۃ فاتحه کې دي پای کې ذکر دي همدا غرنګي ابن کثیر قول نقل کړی دی هاتان الکلمتان ترجع الاديان اليهما اذا دو کلمې د ټول اديان رجع دیته ده هم په بل طریقې د سی وایا اياک نعبد واياک نستعين ده کنه دې ترجع د ټولو دین ده یاد سی وایي چې الله معرفت په پنځو طریقو ده او د الله معرفت د ټولو کتابونو مقصود اول معرفت الذات چې موږ د الله ذات او پیژنو نو په اولنی آیات کې معرفت الذات ذکر شوی دی الحمدلله دویم دی معرفت صفات الله چې الله موږ او پیژنو داغه په صفاتو په ذریعہ چې دا صفات دي دا دویمه طریقه د معرفت ته په قرآن کې ده او داغه طریقه په دې صورت کې ده رب العالمین الرحمن الرحیم دریم مقصود د قرآن معرفت حقوق الله چې موږ د الله حقوق پیژنو چې د الله حق په بندگانو باندې څه ده نو هغه معرفت حقوق الله اجمالا په اياک نعبد کې ذکر ده چې د الله حق دا دی چې موږ به د الله عبادت کوو او د الله سره په عبادت کې څوک نه شریکو حدرمه په دې قرآن کې موږ ته ذکر شوی دا معرفت الطريقه الموصله الى الله الله ته رسیدلو کومه لار ده دا غي وضاحت شوه د سورۃ فاتحه کې موږ ته بیان کړه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم او پنځم معرفت اهل الطريق منهم چې په دې لار باندې څوک تللی دي دا غي معلومه ول
قرآن کی ذکر شي دلته اجمالا ذکر شو انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دیتا ام القرآن ام الكتاب ته په دقه معنا باندې وای چې دا مرجع د اصل کې د ټولو سورتونو لپاره. مقصد د دې سورت وګوره د هر سورت په سر کې به موږ تاسو ربط موایو او په آیاتونو کې به ان شاء الله د یو آیات د بل آیات سره د مضمون سره ربطونه به وایو. او دا ربطونه یو خاص علم دی چې د هغې په وجه باندې بیا سړی د الله د کتاب په مقصد باندې پوه شي. کم کسان چې په دې نه پوهېږي نو هغې به اعتراض دا کوي چې دا قرآن بې ترتیبه دی، کله یو خبره کوي کله بل ځای خبره کوي، او چې کله په ربط باندې پوه شي نو بیا به ته پته ولګي چې یوه خبره هم بې ترتیبانه ده. نو د هر صورت د بل صورت سره یو ربط ابه بیانو. دې صورت نه مخکې صورت شته دی نه نو ربط ته ضرورت نشته. دویم د هر صورت دعوا او مقصد هغه به انشاءالله موږ تاسو بیانو چې د دې صورت مقصد څه دی، چې هغه واقعات او قصص کوم مضامین چې په صورت کې ذکر کیږي نو رجع به هغې ته راځي. نو د دې صورت مقصد یو د التعریف بالمعبود من اهم مقاصد سورة الفاتحة. سورة الفاتحة په مقاصدو کې اهم مقصد التعریف بالمعبود تبارک وتعالى. یو خو موږ ته د الله تعریف موږ ته کوي چې زموږ ستاسو رب کم ذات دی. دویم بیان طریق العبودیه. په دې صورت کې موږ ته طریقه د عبادت ښیي چې دغه رب عبادت به په کومه طریقه کوو. او دریم بیان احوال الناس مع هذا الطريق. دې لارې سره د خلکو څه حالت دی نو درې ډلې به ذکر کړي چې یو هغه کسان دي چې په دې لاره تللي دي هغه انعمت علیهم دي، او دوه ډلې دي چې دې لارې نه خطا شوي دي، یو د جهالت د وجې نه هغه ضالین دي، او یو د عناد او د ضد د وجې نه سره د معرفت نه حق لاره صراط مستقیم ورته معلومه ده، خو د عناد او د ضد د وجې نه استفریقي ده په بل طرف روان شوي. داغه صورت غټ مقاصد دي. هغه بل طریقې داسې وایه دعوه د صورت دعوه ده اثبات توحید الله تعالی. الله توحید به ثابت دی الحمدلله سره چې تمام صفات د کمال مستحق الله دی. نو بیا به دا دعوه ثابتې په دلایلو. اول به استدلال باسماء الله تعالى وصفاته المختصه. د الله په اسماء او صفات باندې به دلیلي ګوره ټول صفات د کمال ذکر د الله دی چې یو خو خپل الله دی مستجمع دی ټول صفات د کمال لپاره.
دویم رب دی د عالمینو، دویم رحمان دی، رحیم دی، نو مالک دی. نو بیا دعا د تثبت تا او د زیادت اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مضبوطم پکا او راته وخت په وخت باندې هدایت کی زیادت راواله. خلاصه د صورت اول دعوه د الحمدلله رب العالمین سره، او بیا درې قسمه دلایل لوري: رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بیا التفریع ده بالتوحید الالوهیه والعبودیه، چې کله مستحق د تمام صفاتو د کمال الله شو، نو اوس به صرف د هغه عبادت کې ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله صرف ستا عبادت کو او یا الله صرف ستانه مدد غواړو، بل چا ته موږ آواز نه کوو، چغې ورته نه وو. نو بیا ورپسې بیان دی د فرق الثلاثه او تعلیم الدعاء د پار تثبت، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله په دې مضبوط کا او ترقی پکې راکړه. او بیا بیان دی د فرق الثلاثه چې ګوره په دغه دعوه د توحید باندې بعضو کسانو ایمان راوړی نو انعمت علیهم والا شو، او بعضې کسانو هغې نه انکار کړی نو هغه مغضوب علیهم ولا الضالین شو. دا د صورت هغه خلاصه. اوس به تشریح د الفاظو تراشو. کله چې موږ تاسو قرت کو، د قرت په سر کې اعوذ بالله وایو، بیا وروسته بسم الله وایو. په مانځه کې هم موږ تاسو اول اعوذ بالله وایو، بیا بسم الله وایو، بیا الحمدلله وایو. نو د ټول علماء اجماع ده په دې چې تعوذ د قرآن ایسه نه ده او نه د آیات د قرآن نه، خو ها الله په موږ ته امر کړی چې هر قرت په سر کې به موږ اعوذ بالله وایو، که په مانځه کې که د مانځه نه باري. الله سورة نحل کې وایي: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت معنا أردت القراءة، چې کله اراده د قرأت دې وکړه اعوذ بالله وایا. نو قرآن کې به امر راغله. یو روایت کې بعض مفسرین نقل کړه چې جبرئیل علیہ السلام چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته اول ځل وحی راوړه، نو اول یو ته امر په استعاذه وکړو. عبد الله ابن عباس نه ابن جریر روایت نقل کړه په خپل سند: اول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد. وجبريل السلام چې اول ځل لاغه نبی صلی الله علیه وسلم ته، نو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل: یا محمد، اے محمد استعذ. نو هغه ویل: استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بیا د هغې نه ورته ویل: قل بسم الله الرحمن الرحيم. بیا ورته ویل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ابن کثیر وایي چې دې روایت په سند کې ضعف هم دی، انقطاع هم دی، خو لیکن قرآن کې په امر راغلی دی. د دې وجه نه د علماو اختلاف دی په دې حکم کې چې په سر کې اعوذ بالله ویل واجب دی که مستحب دی.
ځکه قرآن کې امر راغلی اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نو امام خازن په خپل تفسیر کې د جمهور علماء قول نقل کړه اتفق الجمهور على ان الاستعاذة سنة في الصلاة. وې د جمهور علماء اتفاق دی په دې چې استعاذه سنت ته په مانځه کې اعوذ بالله والسنت دي. فلو تركها لم تبطل صلاته. که چا اعوذ بالله ونوی لا ډارې کې بسم الله الحمدلله نه شروع کړه یا ډارې کې د الحمدلله رب العالمین نه شروع کړه نو مونځ باطل نه ده. سواء تركها عمدا او سهوا. که قصدن اعوذ بالله پر قصدله او که سهوا نه پر قصدله مونځ باطلېږي نه، صحیح ده. او يستحب لقارئ القرآن خارج الصلاة ان يتعوذ ايضا. او که په مانځه کې نه دقه سي قرآن تلاوت کې نو په اول کې اعوذ بالله والمستحب دي. دویم قول د عطاء ابن ابي رباح ده. عطاء ابن ابي رباح وی اعوذ بالله په ابتدا د قرات کې واجب ده که په مانځه کې او که د مانځه نه باري. بیا رازی صاحب امام رازی هغه د عطا د پاره دلیل کې د آیات پیش کړي چې اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وګوره د عطا قول راجح وي ذکر دی چې دلته امر راغلی اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اعوذ بالله به امر راغلی دی او ظاهر امر د پاره د وجوب دی. دویم بمواظبه النبي صلی الله علیه وسلم علیها. نبی صلی الله علیه وسلم پاغي باندې دوام کړي. لہذا د عطاء ابن ابي رباح قول دا دی که په مانځه کې که د مانځه نه باري اعوذ بالله به وې که و د نه ویلم ګناهګار. جمهور علماء مستحب ده که و د ویله ثواب دی شو که و د نه ویله ګناهګار نه. هذا ابن سيرين يقول نقل لدرهم هغه اذا تعوذ الرجل في عمره مرة واحدة که یو سړی په عمر کې یو ځل اعوذ بالله ووایي نو وجوب به ساقط شي. و یو ځل په عملو کو بس دا امر د تکرار د وجوب د پاره نه دی، یو ځل بس دی. جمهور علما د پاره قرینه څه ده چې اذا قرات القرآن دا امر د وجوب د پاره نه دی، د استحباب د پاره دی. دا غي د پاره دلیل دا دی چې ګوره یو صحابي راغی مونږ کمزور یو کو نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته تعلیم د مانځه ورکو. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې تعلیم په ټیم کې هغه ته اعوذ بالله نه دی ویلې، داسې ویلي ثم اقرأ بما معك من القرآن یا بما تيسر معك من القرآن وتویل. اعوذ بالله وته نه دی ویلې. که اعوذ بالله واجب وي نو هغه به متویلې وي ځکه تاخیر د بیان د وخت ضرورت نه وي دا صحیح نه ده. پاتې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوام. وی نبی صلی الله علیه وسلم دوام په یو عمل دلیل د وجوب نه وي. په دې مانځه کې ډیر افعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوام کړی دی او تاسو ته واجب وي نه وي. لکه مثال تکبیرات الانتقال نبی سم هر مانځه کې رکوع نه چې راپورته شوی دی رکوع نه تللی دی الله اکبر یې ویلی او سره د هغې نه چې دی الله اکبر ته تاسو واجبه نه وی.
ابن سیرین بیا د جمهور او مذهب دا دی داسې ووایه د جمهور علماو مذهب دا دی چې په مانځه کې یو سړی مونځ کوي نو د اول رکعت په ابتدا کې به صرف اعوذ بالله به ووایه دویم رکعت ته چې راپاڅېدی نو دوباره اعوذ بالله ته ضرورت نشته دا یو اعوذ بالله کافي ده دا ټول مونځ په منزله د یو قرت ده هذا ابن سیرین او د ابراهیم نقعی قول لا ده هغه په هر رکعت کې با اعوذ بالله وي اول رکعت کې اعوذ بالله وي د فاتحې نه مخکې دویم رکعت کې هم اعوذ بالله وي او دریم رکعت کې هم دقه سکه د دې په نسبت باندې هر رکعت په منزله د نوی قرات ته اذا قرات القران فاستعذ بالله باغي باندې استدلال کړه او جمهور علماء مذهب غدا ده چې نه دا ټول منځ ټول لکاتونه په منزله د یو قرات ته چې یو ځل دی پکې اعوذ بالله ویلا دا اعوذ بالله باغي کی کافی ده هبه اعوذ بالله الفاظ مختلف راغلي القرآن کې الفاظ مختلف دي سورة النحل کې دي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله مطابق كم الفاظ بوايو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بوايو سورة النحل 98 نمبر آیات او سورة الدخان کی اسره دادی فاستعذ بالله انه هو السميع العليم السميع العليم او سورة اعراب کی انه سميع عليم راغله نو د دې صيغو د اختلاف په بنا علماء په خپل منځ کې اختلاف کړی دی چې کومه صيغه ویل مستحب دي پس د اتفاق د جواز نه په هر وی چې کومه صيغه د استعمال کړه جائز ده او صرف اختلاف په چا کې دی افضلیت کې ده امام شافعی رحم الله قول له او یو روایت ته امام ابو حنیفه نه هغه افضل ده په استعاذه کې چې موږ تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا الفاظ وایو تدید افضلیت وجدا ده چې دا ترتیب د قران د دې آیات سره بالکل موافق ته فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم دا الفاظ د الفاظ سره موافق شو دوی موافق دی یو حدیث را جبیر ابن مطعم نقل کړه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې مونږ شروع کو نو هغه کې ویل الله اکبر کبیره 3 مرات الحمد لله كثيرا 3 مرات سبحان الله بكرة واسيلا 3 مرات تهذا سبحانك اللهم بزيباني تي ويلا ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه التم لفظ اعوذ بالله استعمال کړي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم امام بهقي دا حدیث راوړه معرفة السنن والآثار کې اهم السمانا ده من همزه ونفخه ونفثه
حمز یو معنا ده لیونتوب بیهوشي راتلل چې شیطان سړی باندې راشي اس طرح غورځيږي بیهوشه کیږي دارنګه حمز غیبت تم وایي چې راولګي د خلکو غیبتونه شروع کو دا د شیطان حمز شو او د خلکو عیبونه ویل نفخ ویل کی تکبر شیطان په من کې پوکیو کی او موږ ته ځان د سره کار کی چې زما پرنګ او خيار سړی زما پرنګ سنجیده غټ سړی بل څوکشته ده نو دې ته ویل کی او نفث ویل کی هغه بيزي شعرونه غلط اشعار غلط شعرونه ویل دې ته ویل کی نفخه نفس دویم قول د امام احمد ده امام احمد وی افضل داده چې دسی الفاظ وی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم واذا افضل ذکر دا چې جمع بین الايتين دوان آیاتونه جمع شو سورة اعراف او دارنګي سورة نحل کې دوان آیاتونه جمع رااله به بعضی احناف را لګیدلی اغوی افضل دسه د چې دسی ویل شي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما طريقه ده امام احمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم ویل ویدان د دوه آیاتونو منځ کې جمع ده وانه مې وکړه او بل وی وجه د افضلیت دام ده چې امام بهقي کتاب السنن کې د ابي سعيد الخدري نه نقل کړي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل كبر ثلاثه نبی سم به د شپې چې را پاتې الله اکبر به درې کرتی ویلو به ویل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما دی وجه وې دا طریقه افضل ذکر شو چې دې کوم جمع بین الایتین امراله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل سره موافقت هم پکې راغی هدا اختلاف افضل کیو پس د اتفاق نه په جواز چې هر الفاظ ته استعمال کو نو په دې آیات باندې عمل کوونکی کی ته حساب شوي هدا اعوذ بالله بکله وې دته ویل کی وقت قراءه الاستعاذه مثلا په مانزه کې اعوذ بالله په پاول کې وې کده رکونا مخ کې د قرات نرستو په دې ټیم کې به دغه ځان له قرات کې نو پاول کې به کې کله قران ختمه صدق الله العظیم چی وې نو په دغه ټیم کې اعوذ بالله وې په دې کې اختلاف ده د جمهور علماء مذهب دا ده چې وقت الاستعاذه قبل قراءه الفاتحه اعوذ بالله بعد قراءه الفاتحين مخکې وې دی دلیل نه ولا په روایت د جبیر ابن مطعم مخکې مو ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حين افتتح الصلاه چې مونږ شروع کو نو ویل الله اکبر کبیره 3 مرات او الحمد لله كثيرا 3 مرات سبحان الله بكرة واسيلا 3 مرات
ثم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بیا د هغې نه وروسته بسم الله ویلې ده او بیا پسې فاتحه ویلې. نو دغه حدیث دلیل دی په دې چې رسول الله سم استعاذه په اول کې ویلې. دویم قول د بعضې صحابه او د تابعینو دی. صحابو کې ابو هريره څخه دی، همدارنګه د امام مالک نه دا قول نقل دی، داودی ظاهری نه، ابراهیم نخعی نه، یو روایت دی د ابن سیرین نه. دوی اعوذ بالله به د قرت نه رستو وی. کله چې د قرت ختم کو، فاتحه د اخلاص کړه، سورت اخلاص کو، رکوع تزیب په مانځه کې، نو په دغه ټیم کې اعوذ بالله وی. او په عام ټیم کې چې کله تلاوت ختمه په دغه ټیم کې به وی. ولی وی قرآن کې دی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اذا قرأت القرآن، اذا قرأت الشرط او فاستعذ بالله جزاء ده، او قاعده دار چې جزاء متأخره د شرط نه. اذا قرأت سمانا ده چې قرأت دی اوکو بیا د هغې نه وروسته به څه کې فاستعذ بالله، وروسته به اعوذ بالله وی. نو لہذا جزا به د شرط نه وروسته وي. بل وی وروسته ویل ځکه پکار دی چې د عقل هم تقاضا د دې کوي چې اول د من قرأت کو بیا د وروسته اعوذ بالله ووایو. وجه دا ده چې کله من کله قرأت کو نو په دې باندې موږ ته ډېر ثواب ملاویږي. نو که اوس موږ په زړه کې عجب راغی نو په دې عجب سره به دا طاعت موږ څه شي برباد بشي، ثواب به ضایع شي. نو اوس په دې وخت کې التجاء الله ته پکار ده چې یا الله د شیطان نه ما وساته، زړه کې چرته راله عجب او کبر رانه ولي. حدیث کی راضی وی المهلکات الثلاث، درې شیونه دي چې د هغې په وجه باندې انسان تباه کېږي، هلاکېږي. یو د اعجاب المرء بنفسه، د انسان اعجاب په خپل ځان چې بس زه منو، زه پوه یم او زه تعلیم یافته یم او زما په هوښیار کشته دی. نو کله چې در کې کبر او غرور راغی دا ستا علامه د تباهي ده، تباه کېږي او ډېر زر به خراب شي. او دویم شح مطاع، بخل چې داسې بخلي چې پس په تا باندې اثر وشي او بخیل نه جوړ کی. او بل هون متبع، په خواهش په چې سړی روان شي. بازار د روایت نقل کړه. نو دی وجه الله موږ ته حکم وکړو په آخر کې پکار ده چې یا الله زه پناه غواړم پتا د شیطان نه چې په ما کې څه رانه ویلي، عجب را کې رانه ویلي. نو عقل هم تقاضا ده چې دا دې کله ووایي، دا دې په آخر کې ووایي. جمهور علما وایي چې ګوره اذا قرأت القرآن فاستعذ، هلته یو دغه معنا هم ده لکه دا تاسو چې وایي چې جزا دې وروسته وي د شرط نه. خو دویم احتمال هلته په تقدیر د مضاف ده، اذا قرأت معنا اردت قراءة القرآن. اصل کې شرط اراده ده. نو کله چې تا اراده د قرأت د قرآن دې وکړه فاستعذ بالله، نو اراده د قرأت په کم ټیم کې په ابتدا کې کنه، نو شرط شلو موجود شو. نو اعوذ بالله به وروسته جزا شوه، نو جزا د شرط نه مؤخره شوه که نه شوه؟ نو څه پکې هلته به راوباسو؟ مضاف تقدیر به راوباسو.
اذا اردت قراءة القرآن نو پاغي به حمل کو جمعا بين الآية وبين الخبر تدیر پارا چې دی آیات او د حدیث په منځ کې تطبیق شي. مکه حدیث د ابو سعید الخدری کې تیر شو چې رسول الله فاتحه کله ویلې دا اعوذ بالله په ابتدا کې ویلې او راجع قولم همدا ده. بل پات شو تاسو عقلی دلیل ویلې نو جمهور التوای موږ سم عقلی دلیل ده چې ګوره مقصود په اعوذ بالله ویلو کې دفع وساوس الشیطان عند القراءه. اعوذ بالله من ویلې وایو د دې مقصد دا دی چې شیطان موږ ته وسوسې په وخت د قرات کې نه اچي په زړه کې ځکه شیطان په دې قرات کې وسوسې اچي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. نو موږ به اعوذ بالله وایو چې د شیطان د دې وسوسونه بچ شو. نو د دې سبب د وجه نه قرات کې په ابتدا کې موږ اعوذ بالله وایو شیطان د وسوسونه بچ شو. دریم قول د بعض علماء نقل له تفسیر کبیر او خازن نقل کړه چې په اول کې اعوذ بالله پکار ده او همدارنګي آخر کې پکار ده. په اول کې به ذکر وایو د حدیث د وجنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځ کې اعوذ بالله د فاتحین مخ کې ویلې او رستو به وایو بمقتضى القرآن ظاهر د قرآن دلیل له اذا قرات القرآن فاستعذ بالله رستو به وایو جمعا بين الدليلين بقدر الامكان. خدای یو قول له راجع قول په دې کې د جمهور ده. هذا اعوذ بالله سمعنا هذا اعوذ بالله زپنای غواړم په الله تعالی من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شي نه. اعوذ د استعاذه نه ده. استعاذه معنا ده د استجیر بالله الله پنه غواړم او بده کې معنا د تخصیص تا صرف الله پنه غواړم الله په ذات نور چاته التجا نکوم نو په بل چا پنه غواړم د الله نه په غیر د چانه من الشیطان الرجیم. هغه څه چې نه پنه غواړي هغه ذکر نکړو د پاره د تعمیم من ان يزرني في ديني او دنياي پنه غواړم په الله د شیطان نه د دې خبرې چې ماته دا شیطان ضرر راورسي زما د دین متعلق یا زما د دنیا متعلق او یا يسدني عن فعل ما امرت به کم شي چې ماته په حکم شوی دا غینه مې منکی او یا مال تیزی را کی په کولو د هغه عمل چې الله ته زمانہ کړم الله پنه غواړم. هبه دا حکم من تذکر دا شوی د چانه منکی یو کسی ضرر ایتا تا نو د بعضی انسانانو د بعضی ښکارا کسانو د ضرر نه چې ته ځان بچ کې کنه نو د هغې دپاره یو طریقه دا ده چې هغه تصور کی چې اکرام له وکړه څه رشوت له ورکړه څه شی له ورکړه د هغې په وجه بیا د ضرر نه ته څه شي منع شي. نو شیطان شریر الطبع ده یو خو زموږ ستاسو په نظر نه راځي او که رام شي که ارد څونه وله شینو له ورکړو رشوتونه نه قبلوي تر څو پورې چې موږ ته ضرر او تکلیف نه را رسولی نو دا داسې دشمن دی چې دفاع په یو طریقه نه کېږي بغیر د التجا نه الله ته نو ځکه وایو اعوذ بالله
الله پناه غواړو. هم بیا دا اعوذ صيغه د واحد متکلم ده. ظاهر کې خدا اخبار دی د خپل فعل، ز پناه غواړم اخبار دی کنه د خپل فعل، لیکن حقیقت کې دا سوال دی د الله تعالی د فضل چې یا الله ته مال پناه راکا، ز پناه غواړم معنی یا الله اعزنی ته مال څه راکا، مال پناه راکا. نو ګور دلته عدول وکړې شو د امرنا اخبار ته په کار خدا وکنه اعزنی یا رب من الشیطان الرجیم، دا معنا ده کنه اعوذ، دا معنا ده، خو تعبیر وکړې شو د امرنا صيغه د اخبار ته. په دې کې فائدہ ده التفاؤل بالوقوع، نیکپالینی ول په وقوع، چې گویا کې الله تعالی زه د شیطان نه بچ کړی ما. نو دیو جنا تعبیر د هغې نه په اخبار سره وکړو. دا داسې شو چې الله دې بنده ته وایي ای بنده ما سچ د کومه وعده کړې ده هغه پوره که، زه به تا ستا وعده پوره کړم که نه. ته